وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وړاندې د الله جل جلاله چې کوم صفات بیانېدل انسانانو باندې یو طرف ته د الله نعمت او بل خوا د الله پاک صفاتو تذکره، دلته الله د خپل نعمت تذکره هم کوي او د خپل قدرت هم. فرمایي الله هغه ذات انشأکم تاسو یې پیدا کړی من نفس واحدة د یو نفس نه. یو انسان الله پیدا کو آدم علیه السلام او د هغه یو انسان نه دومره نسل خور کو دنیا یې ډکه کړه. د هغه پیدایش د پخپله د الله پاک د یو قدرت نښه ده. بیا د هغې نه د نسل پیدا کېدل او بیا دا نسل دومره کثیر او ډیر ګرځول دا تمام د الله د قدرت نښې دي. د دې سره سره احوال یې ورکړه په مستقر و مستودع. مستقر عربي لحاظ باندې دې ته د مفعول صیغه هم وایي او داسې کلمې ته د مصدر صیغه هم وایي او د ظرف صیغه هم وایي. همدارنګې مستودع کې هم د مفعول صیغه هم ده او دا د مصدر صیغه او دارنګې د ظرف صیغه هم ده. نو الله تاسو پیدا کړی د یو نفس نه په مستقر، بیا دغه نفوسو ته الله قرار یې ورکړ. مفعول صیغه ده، الله دغه نفوس هغې له قرار یې ورکړو، هغې له د ځای د امانت هم ورکړو. او مصدر شي نو دغه یو نفس نه تاسو پیدا کړی، بیا د دغه دپاره قرار هم وګرځو، امانت یې هم وګرځو. او ظرف صیغه ورته وایي. نو د یو نفس نه پیدا کړی بیا هغې دپاره ځای د قرار یې هم وګرځو او ځای د امانت یې هم وګرځو. مستقر عموما هغه ځای کې استعمالیږي چې کوم ځای کې انسان مستقل پاتې کېږي، او مستودع هغه ځای ته وایي چې کوم څه وخت دپاره پاتې کېږي. مستودع دا د ودیعت نه راوتی، ودیعت چې کوم دی دا امانت ته وایي. او یو سړی چې د بل سره امانت کوي نو ښکاره خبرې دا امانت د څو ورځو دپاره واپس مالک خپل څیز غواړي. نو لہذا هغه ځای چې همدغه شانې څه ورځې یو سړی پاتې کېږي دا مستودع دی، او چې سړی مستقل پاتې کېږي هغې ته مستقر ورته وایي. دنیا ژوند کې وګورئ یو سړی ځي کې نوکري ده، هلته میاشت کال لس کاله هلته تېر کړي، دا یې مستودع دی. او چې کوم د انسان خپل رهایش او خپل ځای هغه مستقر، دا د دواړو منځ کې فرق دی. لہذا دلته د مستقر او د مستودع نه څه مراد دی؟ نو ځکه پکې دا علما او اقوال مختلف راغلي. بعضې فرمایي مستودع هغه دی چې د انسان کوم ژوند د پلار په بدن کې وي، او مستقر هغه دی چې کوم د مور په بدن کې وي. وجه دا ده چې د پلار په بدن کې د انسان د څو ورځو دپاره دی نو پته لګي چند ورځې پاتې کېدل دا مستودع دی. او بیا د مور بدن کې مستقل پاتې شي نو دا مستقر دی. څوک دې ته ګوري چې د مور بدن کې هم انسان مستقل خو نه پاتې کېږي، خو د څو ورځو دپاره دی، نو دوی وایي مستودع د مور په بدن کې او خېټه کې د انسان ژوند. او مستقر دنیا ده. دنیا کې بیا چې کوم د څو ورځې تېرې کې مستقل اوسېږي. بعضې دا فرمایي چې د دنیا دا ژوند هم څه مستقل خو نه دی، د دې نه خو هم روان دی. نو بیا دوی فرمایي مستودع هغه د دنیا دا ژوند دی او مستقر د برزخ ژوند دی. د قبر او د برزخ ژوند هلته به بیا مستقل سملی، وایي دا یې مستقر دی. او د دنیا خو څو ورځې ژوند دی او څو ورځې ژوند شي هغې ته مستودع وایي. بعضې په دې کې نظر کوي، هغې فرمایي ویل د قبر دا ژوند څه مستقل خو نه دی، د قبر دا زندګي خو هم مستقل نه ده، خو هم ختمیږي. نو چې هر کله دا هم د ختمېدو ده نو پته لګي دا هم مستقر نه دی، دا مستودع دی. لہذا دا ټول د مستودع صورتونه دي. د پلار په شا کې چې کوم ژوند وي دا هم مستودع دی، د مور بدن کې کوم ژوند وي دا مستودع دی،
په مخ د ځمکه باندې زندگی دا مستودع دی، د برزخ ژوند مستودع دی. مستقر ژوند هغه دی چې کوم یا د جنت دی یا د جهنم. مستقل پاتې کېدل د قریب جنتی د دین اخوا بل ټیکانه نشته، مستقل پاتې کېدل د جنت کې دی. او که جهنمی دی نو په جهنم کې مستقل پاتې کېدل دی، نو مستقر بیا جهنم. او دا مخکې چې څومره حالات بدلیږي را بدلیږي، د یو مرتبې نه بل ته او د یو مرتبې نه بل ته، دا تمام هغه دي چې دا عارضي څه ورځې ژوند دی، نو دا مستودعات دي او مستقر یا جنت یا جهنم. نو الله فرمایي یو مې تاسو پیدا کړی د یو نفس نو بیا غلی ورکه، مستقر هم ورکه او مستودع ولا هم ورکه. د دنیا چې دا څومره احوال بدلیږي، مستودع هر انسان ته الله دا ورکړي او مستقر ولا هم ورکړي، یا جنت او یا جهنم. الله چې څومره مخلوقات د انسانانو په شکل پیدا کوي، د مخکې نه هغه فیصله شوې ده. بیا کم د جنت د پاره پیدا دي نو هغه هم فیصله شوې ده، او کم د جهنم د پاره پیدا دي نو هغه هم فیصله شوې ده. کم چې د جنت د پاره الله پیدا کړی دي، د هغوی نمونه، د هغوی د پلرونو، د هغوی نسب د اول نه 1 2 3 په حساب باندې اخیره پورې چې څومره دي بیا ټوټل راایستې شوی دی، ټوټل یې دومره دي. بدوی د پاره الله د جنت لاره اسانه کړي هغه عمل، او چې کوم الله د جهنم د پاره پیدا کړي هغه هم دغه شان دي. مستقل یو کتاب کې د هغه نمونه دغه 1 2 3 په انسو سره دغه نوم د پلار نوم د قوم دا ټول ولیکل شول، اخیره کې ټوټل راويستې شو، دومره کسان جهنميان. دا د الله تقسیم دی، او الله فرمایي زما په دې ایس پروا نشته، بس دا مې دلته پیدا کړي، دا مې هغه د پاره پیدا کړي. نو د هر یو د پاره مستقر هم ورکړي او مستودع هم ورکړي. قد فصلنا الآیات فتاقی سره مونږ په تفصیل بیان کړي آیاتونه لقوم یفقهون، هغه قوم د پاره چې دوی پوهیږي. وړاندې آیت کې د الله د قدرت نشاناتو د ستورو پیدایشو د هغې نه فایده حاصلول، هغه هم د الله د قدرت نښې وي، خو هلته ذکر کېدو یعلمون، او دا هم د الله قدرت دی، دلته ذکر کېږي یفقهون. نو وجه او فرق پکې دا دی چې دا ستوري هر سړی د ستورو نه فایده حاصلول، هر یو انسان چې په ښه او بد پوهیږي نو هغه دا معلومولی شي چې یاره په ستورو باندې دا لار حاصلیږي. یو زمیندارم په دې پوهیږي، یو بل انسان خو د اهل علم دین په دې پوهیږي. دا جوور سوچ نه غواړي، په خلاف د انسان د پیدایش نه چې ستا نیکه آدم علیه السلام څنګه پیدا شو، د هغې نه دا نسل څنګه خور شو، بیا په دې خپل ځان باندې فکر کې چې زه څه وم او د کم حالت نه کم ته لاړم، او کمو ځایونو کې زما ټیم تیر شو، او کم ځای به زما مستقل پاتې کېدل وي. دا تمامې خبرې داسې دي چې دا سوچ فکر غواړي، دا فکر او تدبر غواړي. نو چې هر کله دا فکر ته محتاج دي، تدبر ته محتاج دي، غور ته محتاج دي، نو ځکه دلته ذکر کېږي یفقهون چې په چا کې فقاهت دی. نو فقاهت د یو بله مرتبه ده د یعلمون د پاسه، یو علم شو د هغې نه اوچته مرتبه د فقاهت ده. نو دا هغه دی چې دی ډېر باریک او ډېر جوور سوچ کولی شي، په خلاف د یعلمون نه. پوهه خو هر سړي کې ده، زمیندار چې کم دی په یوه خو پوهېږي، بل سړی چې کم دی په بل څیز خو پوهېږي، دا پوهه شته. لیکن فقاهت دا به هر سړي کې نه، دا جوور سوچ وي، نو ځکه دې سره فقاهت ذکر کیږي. وهو الذي الله غزاد انزل من السماء نازل کړي د اسمان نه ماء اوبه، اسمان نه اوبه نازل کړي. د اسمان دو اطلاق کیږي، وریاس باندې هم اطلاق کیږي او په اسمان هم اطلاق کیږي، او دوانه چې کوم د اطلاقات صحیح دي. انزل من السماء نازل کړي د وریاس نه، وریاس ته سما وي عربی کې طریقې چې کوم سیستا د پاسه د پاغه باندې اطلاق د سما کیږي. نو ورېز هم زمونږ د پاسه ده. نو وانزل نازل کړي من السماء من السحاب د وریاس نه ماء اوبه، او سما په خپل معنا مصطلح سره ویل شي نازل کړي د اسمان. نو دا اسباب د سماویه دي،
اگر چې باران دا به وریږي د وریځ نه، خو دا وریځ چې د کم څه نه جوړیږي او په هغه کې کم تاثیرات دي هغې ته سماوي اسباب ورته وایي. نو اصل کې بنیاد د باران دا د آسماني اسبابو نه برابر شي، نو ځکه اسمان ته نسبت کیږي. انزل من السماء، او نازلې د اسمان نه ماء اوبه، فاخرجنا به، پس موږ راوباسو په دې سره نبات کل شی، گیاګانې د ارسیز، د ارسیز گیا بوټي واخه پې راوټوکو. فاخرجنا منه، بیا موږ راوباسو منه، اوبو ته مراجع کوي چې موږ راوباسو منه د اوبو نه، او منه نبات ته مراجع کوي شي. فاخرجنا، پس موږ راوباسو منه د دغه نبات او د دغه شینکو گیاګانو نه خضرن، موږ د هغې نه راوباسو خضر شینکې. هر بوټی چې اول پیدا شي نو دا شینکې ورته وایي، عامه ده، که هغه د خوراکي سیز دی او که هغه بل سیز دی. که څومره غټه نه غټه اونه ده، بطوري مثال ته غوز وکړ، نو غوز چې اوله کې تیغ راوباسي نو دته شینکې وي، ډېر کمزوری باریک وي. همدارنګې که هغه شفتالو دی او که هغه بل بوټی دی، او که داسې دانې د خوراک دی، غنم، جوار وغیرې، نو دا هم چې اوله کې تیغ راوباسي نو دا ډېر کمزوری وي، نه دې ته ویلی شي شینکي. دا موږ راوباسو په دې سره خضرن شینکې، نخرج منه، بیا راوباسو د دغه شینکي نه حبه دانې، بیا دا غټ شي، د هغې نه دانې شروع شي. متراکبه، یو بل د پاسه، هر یو څیز چې ته وګورې یو بل د پاسه دانې دي. د شولو وږی ګورې، د جوارو وږی ګورې، د غنم وږی ګورې، داسې میوو ته لاړ شي. د کجورو چې کومه څانګه ده، هغه څانګه وګورې، په دې څانګې پسې څومره چې کوم د بلا دانې نښتي، بیا په یو غټ وږي کې څومره څانګې وي، هرې څانګې پسې دانې نښتي. همداسې که د میوو بل څیز ته وګورې، د انګور وږي ته وګورې چې دا څومره یو غونچک دی نه جوړ شوی یو بل د پاس، نو د هغې نه موږ راوباسو دانې متراکبه، یو بل د پاس. ومن النخل، او د دې کجورو نه من طلعها، د خوشو د هغې نه قنوان ګنګوچي وي، دانیتون، یو بل ته نږدې. اوله کې چې کجوره راوباسي دا داسې یو لرګی شانتې راوباسي، دې ته طلعه وایي. بیا دا طلعه باندې چې ورو ورو وخت تېر شي نو دا داسې خوله کوله وکړي، بیا په دې منځ کې ورکوټې ورکوټې نری نری شان د دې نه کچې کچې څانګې وي، هغې ته شماریخ وایي. بیا د دې هرې څانګې پسې دا بلا شي، د دې هرې څانګې پسې بیا سترګې شروع شي، هغه سترګې چې کوم دی بیا هغې نه کجورې دانې شروع شي. نو بیا دا طریقه چې کوم مثال د دې باغونو ماهرین وي، نو چې کله د کجورې دا دومره خوشه طلعه راویستی شي، هغې پکې پیژني دا نر کجور دی، دا ښځه د دې نر کجور دا وږی داسې کوله وکړي، په دې کې بیا دننه بور پروت دی، دا بور کې نه راغونډ شي، نو دا روړي چې کوم دی او د ښځې کجورې چې کوم دا وږی دی دا کوله وکړي، هغه بور کې وشیندي، واپس یې داسې بند کړي. نو دا خو تا کوله وکړی دی، د الله قدرت باندې دا په خپل ټیم سره بیا په خپله بیا خوله کولاوي. نو چې کله دا عمل وکړي شي دې ته عربۍ کې تعبیر ورته وایي. نو تعبیر دې سره بیا کجورې عمده هم راځي او رنجیږي هم نه، او ښایسته ښایسته فصل ترې راشي. او چې کومو کجورو دا تعبیر ونه کړی شي نو بیا هغه کجورې کمزوري شي، بیا هغه چې کوم دی وچ سرې غوندې شي. هر انسان په خپل فصل باندې پوهېږي. به طورې مثال موږ دلته جوار کوو، نو چې جوار داسې ولیش نیمه غټ شي نو بیا موږ وله ګوډ کړو، ولې دې ګوډ کې څه چل دی، ته خو له پټي اړې، دا هغه هنر دی، کسب دی. چېرې دا ګوډ ورته وکړی شي نو ځمکه ورته پسته شي، ګنی دی نو هغې ته ګوډ وکړی شي، جرې ورته وکنستی شي، خاوره پرې واړولی شي، بل فصل دی. نو په دې باندې هغه ته ځمکه پسته شي نو جرله روانه شي، نو دې خوا بوټی صحیح کېږي. او که ته جوار دغه شانتې وشیندې او صرف اوبه ورته وراړې نو ټیک د جوار به دې وشي، خو چاته به لږ شانتې وچ سوي او کله به کچې او بعضې کې به غټې او بعضې کې به زیړې او بعضې کې به شنې، نو پوره به نه کېږي. دا هغه خواري ده چې دنیا دارې اسباب دی. نو لحاظه دا عمل چې وکړی شي هغه ته بیا تعبیر وایي، نو بیا واپس وله خوله راغونډه کړي. بعضې کوي څوک یې نه کوي. پیغمبر علیه السلام دی وکتل داسې کار، تپوس یې کړو دا ولې کوئ؟ یره چې دا خو بیا کجوره عمده راځي، ښایسته فصل پیدا شي،
نبی علیہ السلام یې مړه پرې کړی الله پاک سره صحابه جیب خلکو په هر خبره باندې هغه یقین بس پرې کړ هغه کال باندې پیداوار کمزورې شو نبی کریم علیہ السلام ته شکایت وکړ چې تاسو وایئ چې تعبیر مه کوئ مونږ خو نه کوو هغه پیداوار خو ډېر کمزورې شو پیغمبر علیہ السلام ته وفرمیل انتم اعلم بامور دنیاکم دا خو دنیا ده په دنیا باندې تا خو هر سړی خپل تجربې سره کار کوي ما خو درته صرف مشوره درکوله چې را که تاسو ونه کوئ اسیم د الله په توکل یې پرېږدئ نور دنیا دا اسباب دي که تاسو کوئ نو په خپل کار باندې ستاسو مهارت د هغې سره زما څه کار دی بیا دوی تعبیر شروع کړ نو اول کې چې دا کوم داسې څیز راوباسي دې ته ویلی شي طلعه بیا منځ کې چې کوم څانګې وي نو هغې ته شماریخ ورته وایي ومن النخل د دې کجور نه من طلعها د هغې د دغه خوشې نه قنوان دا وږي وي نو دلته هم وږی جوړ شي دلته هم وږی جوړ شي دانیا نږدې یا نږدې دي چې کوم دی د شو کوونکو ته یا دان یا دا وږي یو بل ته نږدې دي دغه یو کجوره کې څونه وږي زانګي یو کجوره کې 1500 شل وږي زانګي او په هر وږي کې په دړو کجورې نښتي نو قنوان دغه غونچکونه دي دانیا یو بل ته نږدې وجنات او باغونه من اعناب د انګورونه نو دا د هر ځای خپل خپل چې کوم دی پیداوار وي د هر ځای خپل آمدني وي مثال دلته زموږ دا سیزونو رواج نشته نو موږ ته دا غریب غوندې ښکاري کم ځای چې د دې رواج وي نو هلته بیا د دې پوره چې کوم دی ځمکې په دې ولاړ مثال دلته زموږ د خونانو رواج نشته نو کم ځای کې چې د خونانو هغه فارمونه هغه په سوونو ایکړه ځمکه په دې باندې آباد دی همداسې کجورې همداسې چې کوم دی انګور والزیتون او خونان والرومان او انار مشتبها د یو بل سره مشابه و غیر متشابه یو بل سره مشابه نه یو بل سره مشابه دي د خونه ونه ده دارنګه د انګور دانه ده دې لحاظ باندې چې انګور دی دا خو چې کم دی دارنګه د انار دی یو بل سره مشابه لیکن غیر متشابه همدغه انار راواخلي مقدار کې یو به غټي بل به کچي غیر متشابه مثال زموږ دلته مالټې دي وګورئ غیر متشابه مالټه خو ټوله ده لیکن غیر متشابه یو غټه ده یوه کچه ده یوه سره ده بله زیړه ده دارنګې یوه خوږه ده بله تروه ده یو کې اوبه کمې دي بلکې زیاتې دي همداسې انار هم وي په غټوالي په کچوالي په خوندونو کې په ذایقه کې دا فرق وي غیر متشابه انظرو تاسو وګورئ دې ته ویلی شي نظر د عبرت نفس کتل نه چې لږ سوچ پکې وکړي الا ثمره داغ میوه ته اذا اثمر کله چې دا میوه نیسي دی بوټي ته وګوري اخر دی بوټي دا دانه څنګه ونیوله دا ګولې څنګه جوړ کو بیا دا غینه دانه څنګه ونیوله بیا دا غټیږي څنګه وینعه او پخیږي بیا پخلی ته ورسیږي دا هر یو باندې د الله د قدرت کرشمې دي ان فی ذالکم بشک پدې کې لآیات النشانات دل قوم یؤمنون هغه قوم د پاره چې دوی ایمان وروړي د ټولو د پاره نشانات دی خدا مؤمنان د دې نه فائدہ اخلي نو چې هر کله فائدہ اخلي نو ځکه الله فرمایي قوم یؤمنون وهو الذي الله غزاد انشأکم تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفسنا فمستقر به ورکو غل زید قرار و مستودع او زید امانت قد فصلنا الآیات تاخی سره من په تفصیل بیان کړي آیاتنا لقوم یفقهون هغه قوم د پاره چې دوی پوهیږي وهو الذي الله غزاد انزل من السماء نازل کړي د اسمان نما ان اوب فاخرجنا به پس من رو باسو په دیو بو سره نبات شینتی او غیاګانې کل شی د هر سیز فاخرجنا منه من رو باسو دغه نبات او غیاګانو نه خضرن شینته نخرج منه بیرو باسو د هغې نه حبا دانې متراکبه یو بل د پاسه ومن النخل او د کجورونه من طلعها دغه د خوشونه قنوان غنچکونه وي دانیة یو بل ته نږدې وي وجنات او باغونه من اعناب د انګورونه والزیتون او خونان والرمان او انار مشتبها یو بل سره مشابه وغیر متشابه او یو بل سره مشابه نه انظروا تاسو وګورئ الی ثمره د هغه میوو ته اذا اثمر کله چې میوه ونیسي وینعه او د هغه پخلي ته
ان فی ذلک بشک پدې کې لآیات نشانات دل قوم یؤمنون هغه قوم د پاره چې دوی ایمان وروړي الله تعالی شي زموږ اسلام زاد فراغ زندگی د قرآن په تعلیمات خسته کیسته صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و